بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې په کومه مسله باندې بحث کوو نو هغه د نیت متعلق ده. نو دا خبره د زده کړې قابله ده چې نیت څه ته ویل کېږي. نو نیت اصل کې ویل کېږي د زړه ارادې ته. لکه د زړه اراده څنګه چې یو ملګری غواړي دا چې زه مونځ کول غواړم، نو د دړه دا اراده دا وي دی د کور نه را روان شي، نو دا د مانځه دپاره را روانېدل د دا دړه اراده شوه. لوټه کې د خپل ځان دپاره اوبه برابروي، سلوخي کې دپاره د دې چې زه په دې باندې چردام کوم، دغې ته ویلې کېږي دړه اراده. بیا چردام ته دا ملګري کیني دپاره د دې چې زه چردام وکړم او مونځ وکړم، دغې ته ویلې کېږي دړه اراده. او مانځه ته ودرېدو د الله یو حکم دی، دا دړه اراده ده. نو نیت اصل کې ویل کېږي دړه ارادې ته. او پاتې دا خبره چې دا په ژبې سره موږ کوم نیت کوو چې نیت مې وکړو دړه د خلاصه 2 رکعاته فرض په دې حضر امام پسې مخ مې کعبې شریف په لور کوم، نو د دغې نیت متعلق دغه د ژبې دا نیت دا د پیغمبر نه منقول نه دی، د صحابه کرامو نه منقول نه دی، او د تابعینو نه دا منقول نه دی. یعنی پیغمبر هم په ژبې سره نیت نه دی کړی، صحابه کرام هم په ژبې سره نیت نه دی کړی، تابعینو هم په ژبې سره نیت دا نه دی کړی. خو پاتې دا چې په حنفي کتابونو کې د دغې تذکره شته چې د ژبې د نیت ته مستحسن ویلی دی. نو هغه په دې بنیاد باندې د ژبې نیت ته مستحسن ویلی دی که چېرته د ژبې هغه سړی چې د هغه دړه توجه نه برابریږي، یعنی په کارونو کې ډېر مشغول وي او دړه د مشغولتیا د وجې نه د هغه د یو عمل په باره کې نیت نه برابریږي، نو که دې په ژبې سره نیت وکړي صرف د دې مقصد دپاره چې دې سره به زما د زړه توجه عمل ته برابر شي او راجمه بشي، نو د ده دپاره دغه په ژبې سره نیت ویل مستحسن دی. او نور د دې نه علاوه چې کوم نور ملګري دي که دړه توجه یې داسې برابریږي، نو هغې دې په ژبه باندې نیت نه کوي، بلکې د زړه نیت د هغې دپاره صرف دا کافي دی.